السلام علیکم عزتمنو ډیر مینوال عمده کا غوښتنه کوي چې یعنی تر اوسه پورې د اویس د قتل په باره کې نیلم ګل او نادیه ګل همداسې خبرې کړې دي او کنه دا دروغ دي. عزتمنو ځکه چې عزتمن په سوشل میډیا باندې همداسې ډېرې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې یعنی نیلم ګل او نادیه ګل هم ویلي دي چې د اویس قاتلان دي پانسي کړي. عزتمنو ټول حقیقت زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاره کوم. زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې ګورئ، سکیپ نه کړئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسي. عزتمنو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوی وي او چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې ساده ټاله نشان ووهئ چې دغه شانته ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو تاسو همدغه شانته ډېرې غوښتنې کړې دي او په کمنټونو کې مو ویلي دي چې د نادیه ګل او نیلم ګل هم د اویس د قاتلانو په باره کې داسې خبرې کړې دي دغه قاتلان دې سریعان پانسي کړي شي او پرېږدي نه ښودلی شي، ځکه چې سبا نور کسان همدغه شانته غلط کار ونه کړي. زه له 400 کې دا سویمه واقعه ده چې دا مخې ته راځي. د دې نه مخکې زینب ماشوم سره د ظلم زیاتی شوی او تر اوسه پورې د هغې قاتلانو ته پانسي نه ده ورکړل شوې. د هغې نه بعد یوه بله 2.5 کلنه ماشومې سره هم زیاتی شوی و چې هغې قاتلان هم تر اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې. د دغې نه بعد بیا بعد دغه د اویس خلک دغه واقعه مخې ته راغلله او تر اوسه د اویس قاتلانو ته دا سزا نه ده ورکړل شوې او سزا به ورکړل کیږي ان شاء الله. خو قاتلان گرفتار شوي دي او هغه د دوی خپل د کورنۍ قاتلان دي. او عزتمنو چې نیلم ګل او نادیه ګل تر اوسه پورې د اویس د قاتلانو په باره کې څه خبره نه ده کړې او نه د اویس د قاتل په باره کې څه خبره کړې او نه تر اوسه پورې د اویس د قتل د بېدردۍ په باره کې څه خبره کړې. عزتمن هغوی په خپلو فلمونو او ډرامو کې مصروف دي، یعنې خپل کارونو کې مصروف دي. تر اوسه پورې دې طرف ته څه توجه نه ده ورکړې. په مینوالو تر موږ نه ډېر خپل مینوال همدغه غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د اویس د په باره کې خبرونه سازوي. خو عزتمنو ته ورځ ته ورځ نوې خبره زه تاسو سره شیر کوم. یوازې اویس نه، هره یوه داسې حادثه مخې ته راشي دا زموږ حق سازي کې چې موږ اواز اوچت کړو خپلو مینوالو ته یې وښیو. عزتمنو د دې نه مخکې د څو ورځې مخکې په بټاګرام کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې د هغې موږ پوره تفصیلات وګورو او خپلو سترګو باندې چې هر څوک د هغې نه بعد به هغه مکمل تفصیلات تاسو سره موږ شریک کوو. د حقیقت څه دي موږ خو حقیقت اخلو او خپلو مینوالو سره شریک کوو. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان و. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.